الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه اجمعین. آواز درزی بس گزارا کوینو. باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والامامه. باب دے په بیان د مسح د جرابې او د پټکو کې. عام شارحین وی ذکر د جرابو دلته خطا ده، ذکر د جرابو ذکر نه راغلی په حدیث کې، بل د جرابو د پاره مخکې باب ذکر کړو. نو دا د ګلبدین او محمدین او شعبدین غلطی ده چې دلته جوربین ذکر کړل. بعض علما وی نه د جوربین نه دلته مراد خفین دی او خفین ذکر دی په حدیث کې. نو باب ما جاء فی المسح علی الخفین والامامه په معنا کې دی، ذکر واستو په حدیث کې د خفین او ذکر دی. اول مسئلې ته ګوره، بے اختلاف د فقهاو په دې مسله کې بے دلائل او رد او قدح او تنقید او ترجیح د مذهب منصور. مسله دا چې په پټکی مسکی کنه نو درې واړه امامان په قول مشهور کې، امام ابو حنیفه او مالک او شافعی سے مسح علی الامامه نه وای نه کلن نه جزءا نہ اصلا نہ استعابہ. حضرت امام احمد سے موضعی سے بعض فقہا اور صحابہ نے مسح علی الامامہ نقل. ندری والا امامان پا یو طرف، امام احمد سے پا بل طرف. البتہ بعض شارحین دا امام ابو حنیفہ نے دا روایت نقل کردے چی مقدار مفروض پسروشی او استعاب ته په پټکیو کې نو جایز ده، لکه ناسیه باندې مسحو کې او به د تکمیل لپاره پټکی استعمال کې نو دا صحیح ده. او دا روایت زما خوښ دی اگر چې نادر ده. دې کې جمع بین الاحادیث راځي نو فرض په سر ادا شي او استعاب چې سنت دی هغه په پټکی ادا شي. د امام احمد سے هم دغه مسلک نقل کړل، اختلاف ختمېږي. دا ډومبه خبره شو. دویمه خبره چې څوک مسح علی الامامه وایي نو ظاهر د دې حدیث مبارک دلیل له، او چې څوک نه وایي دا غي دلیل برستو وایو. نو باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والامامه. حدثنا محمد بشار قال امامه ته امامه ځکه ویل انها تعم الراس، ټول سر ته مشتمله. حدثنا محمد بشار قال حدثنا بعض عرب علماء دې رومال ته امامه وایي. یو اهل حدیث استاد زمون شیخ ناصر الدین ابو ادم امامه، ما دا خو نه په عرف کې نه په شرع کې، عرف کې چې تکویر پکې راشي او شرع کې دا خو سره واښو د سعودي عربو چې هغه د ګرمه او د یخنۍ لپاره استعمالوي. سلف صالحین نه خدا نه کنه ټیک ته د پټکی د لاندې حضور ټوکړه چولې چې سر به غوړ کړو چې پټکی می غوړ نشي، او دا تر دا امامانه عربو کې علما پټکی نه پسرای، صرف سپینه ټوپی او دا شی ته راته وکړ. جنا محمد بشار قال الحمد لله خطان قال سليمان تيمين بكر من الله مدنيان حسن المغير عن ابي قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الخفين والامامه. حضور په موضوع مسح وکړو په پټکی وکړه. وقال بكر قد سمعت من المغيرة، بکر وای د حسن په واسطه را رسیدلې ده او په واسطه ما د ابن المغيرة نه اورېدلې ده. او ذکر محمد دا د محمد بن بشار دا حدیثو هدي کې صرف د امامه ذکر، بل ځای کې دا روایت ده په مسلم شریف کې او به حقیقي په موضوع اخر نو مساله ناسیته و امامته. ولدا زمونږ ته فائدہ کوي ښا چې په ناسیه مسح وکړه او په پټکی وکړه نو مقدار مفروض په ناسیه ادا شو او استعاب په پټکی ادا شو. زمونږ د مذهب نه خلاف شو کنه، موافق شو. وقد روي هذا الحديث من غير وجه المغيرة بن شعبة وذكر بعضهم المسح الناس والامام. مغیره ابن شعبہ نه دا حدیث په مختلفو طریقو راغلی، چا ناسی او امامت واړه ذکر کړی دی او چا امامت ذکر کړی دی. فقط خدا چې قول د من ذکر حجتی په من لم یذکر او زیادت د ثقه معتبر دی په اتفاق د محدثینو سره. نو چې چا ناسیه ذکر کړی دی نو دا زیادت د ثقه شو او قول د من ذکر شو.
اوس د ډومبي سند کې یو امام راغلی د هغه صفت کوي یحیی بن سعید القطان. ما د خپل استاد نه اورېدلی دی احمد بن حسن نه، هغه به ما د خپل استاد نه اورېدلی دی احمد بن حنبل نه، هغه به زما د استاد په شان سړی ما په دنیا کې نه دی لیدلی. ما رأیت بعینی مثل یحیی بن سعید القطان، د یحیی بن سعید القطان صفت وکړه بس. وفي الباب عن عمرو بن امیہ وسلمان وصبان وابي امامه. دا حدیث پکې سي د نور اکثر روایت د تنقید نه خالی نه دي. قال ابو سعد حديث مغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو خير غير واحد من اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. د صحابان هم دا نقل ده. راي کې ابو بکر د عمر د انس دی او به يقول لوزاعي واحمد واسحاق. په دې درو واړو امامانو کې د درې قائل دي. قالوا يمسح على الامامه. قال سمعت جارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن جراح. وكيع بن جراح د امام ابو حنیفه شاګرد او د شافعي سے استاد دی او هغه سره نږدې خخت په لاره. یقول ان مسح الامامه یجزه للاثر، کچا په پټکی مسو کړه نو کیږي ځکه حدیث کې راغلی دی. انځه وخت ابن مسعود قال السلام شنو مفضل دا مقابل ذکر کې عبد الرحمن بن ساخ نبی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر قال سالت جابر بن عبد الله. جابر سے ابن میں تپوس کو عن المسح على الخفين چې مسح په خفين کول شم، فقال سنة دا سنتي يا ابن اخي. وسالت عن المسح الامامه په پټکی مسح کول شم، ناغوینا مسح الشعر خامخا په وختو برای راس مسح کوا، مسح په پټکی مکه او مسح په سر. وقال غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين او بشمار علماء صحابه دا ویلو تابعینو الله يمسح الامامه په پټکی به مسح نه کې الا يمسح براسه مل امامه، مگر که پټکی سره سره مکه مفروض اندازه په سره دا کې او باقي په پټکیو کې. او قول سفیان الثوري ومالك بن ناصر ومبارك والشافعي دا سه اجمالا نقل کړ. حدثنا عن ناظم قال سنا علي مسلم نام شن حكم الرحمن بن بلال كان نوذرا عن بدان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار. حضور په موضوع مسح کړی دا په خمار هغه نارایل پټی ته چې په سر واچي داسه دې ته غتره ویل تعرب. او خمار به حضور لپاره ناره کپڑا په سر کړ د پټکی د لاندې چې سر به غوړ کړ نو خمار دغه ته نو دین مسح الامام ثابت شو ځکه چې مسح الخمار راغله بلا یعنی په سر نه په خمار راغله. مسح الامام او الخمار جائز شو او تایید شو د مذهب د احمد. او ظاهر د باب او د حدیث تایید دا وی کې چې څنګه مسح الامام نه وای مستقله هغه څه دلایل وای. هغه درې دلایل وای. یو نص قرآن دی، خدای په قرآن کې راز ذکر کړی وامسحوا برؤوسکم، مسح په سر کوي. نو ماسح علی الراس هغه ماسح علی الامامه نه دی او نه ماسح علی الامامه ماسح علی الراس دی. نو نص قرآن قطعی دی متواتر دی. نو په داسې حدیث نشو پرېښودی مونږ چې احتمال د تاویل لري. نو نص قطعی په یو خبر واحد ظنی محتمل التاویل باندې مونږ پرېښودی نشو. خدای حکم د مسح علی الراس کړی دی. دا هغه اصول دی چې د احنافو دی، خو دوی کله موږ سره موافقتو کی کله مخالفتو کی او احناف په خپل اصول روان. دیم دا حدیث د جابر راغی مسح الشعر خامخا په ویښتو باندې مسح وکړه. دریم نو دا حدیث شو. دریم قیاس صحیحه حکم د مخ، حکم د خپو، مثلا حکم د لاسونو چې ساغه دی هغه مع الحائل نه واقع کېږي. اوس خفین چې دی د هغې احادیث خو تواتر ته رسېدلی دی او په خفینو کې چې مسح راغلی ده د هغې ښکلو کې تکلیف دی او پټکي کې تکلیف نشته. په ښکلو کې پټکي داسې کا شیعګان علیهم ما یستحقهم بې عقله قوم دی که نو چې خپې دې څرګندي نو مسح وکړه. حال دا چې د خاورو دغه نه ډکي خیري نه او د نسواریانو خپې او چې کوم له موضوع چولي نو مسح په موضوع نه وي خپه به خامخا څرګنده
نو چې خپه پټه ده لکه سر چې پټي نو مسو کافي شو، نو چې خپه پټي نو غسل وي، او چې خپه سرګنده ده نو مسه وي، نو ټول دین یې الاوړی دی. نو مونږ وایو په مسه د خفینو کې احادیث تواتر ته رسېدلي دي. دویم د موضوع ښکل مشقت ته تکلیف ته، نو شریعت ما جعل علیکم فی الدین من حرج وای، نو مسح کافی کړی ده. په خلاف د پټکی نه د سر نه د هغې حکم د اول نه مسح راغلی ده، او د پټکي ښکلو کې څه تکلیف نشته، نو د مسح په ځای مسح نه ودرېږي او د غسل په ځای مسح ودرېدلې ده. نو قیاس نسته قرآن نسته حدیث د جابر او قیاس صحیحه تقاضا د دې کې چې مسح به په سر کې مسح به په پټکي نه کې. اوس دې حدیث کې چې راغلی نو د دې مختلف جوابونه کوي. اوله دا چې دې سره په بعض روایتو کې ناسیم ذکر ده، نو زمونږ د مذهب نه خلاف نه ده، او قرینه دا چې دا حدیث ابو داود کې ذکر دی، نای کې دا چې لاسې د پټکی د لاندې کړ یو لاسې په د پاسه کې خو، نو معلومه دا شو چې فرض چې ناسیه نه هغه د پټکی د لاندې ادا کړه او باقی استیعاب په پټکیو کو. نو کې دې شي چې ناسیه ورسره لکه حدیث کې چې راغلی ده، نو بعض راویانو اختصار کړی دی، مسحال الامامه ذکر کړی دی، او بعضو تفصیل ذکر کړی چې مسحال ناسیته و امامته. دیم ماسح علی الامامه ماسح علی الراس نشي ګڼل کېدی. نو نسته قرآن کې مسح د سر فرض ده. درېیمه دا ده که چېرته روایت کې امامه راغلی نو ذکر د ظرف ته مراد ته نه مظروف ته، امامه ظرف ته دننه پکې سر مظروف ته، لکه قرآن شریف کې خدای وایي خذوا زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلات، خو صلات چونکې په مسجد کې کېږي نو ذکر د ظرف مراد ته نه مظروف. یا قرآن شریف کې وایي او جاء احد منکم من الغائط، د ښکته ځای نه راشي، نو ښکته ځای ظرف ته او هغه مطلب ته بول او براز دی که چا بول او براز کړي، نو ذکر د ظرف ته مراد ته نه مظروف ته په نسته قرآن کې. نو دغه شان ذکر د امامې که راغلی نو مراد ته نه سر دی. څلورمه دا چې مساله امامته دا د علامه امامتي د حال وي، کله جار مجرور حال واقع کېږي، لکه روح المعانی په دې آیات کې وایي واضله الله علی علم، یعنی اضله الله عالما به، خدای عالم او چې دا سړی د ګمراهۍ لایق دی. نو مسح علی الامامه مسح حال کونه معتما، مسح کړی و په داسې حالت کې چې پټکي و، یعنی پټکي روان کړی نه دی، پټکي اوچت کې لاندې ته مسح وکړه. څو شو؟ څلور. پنځمه دا د موطا امام محمد کې وایي بلغنا ان مسح الامامه کان ثم نسخ، دا قبل د نزول د مائده نه و مسح علی الامامه وه، بیا چې آیات د مائده نازل شو نو مسح علی الراس فرض شوه، وایي دا منسوخه ده. شپږمه دا وایي کېدای شي چې مسح علی الامامه نری وه، لکه خمار سره چې بعض ځای کې تعویل شوی دی، نو هغې کې چې لوند لاس یې پې کېښود بله لاندې سر ته ورسېده، نو چې لوندوالی لاس سر ته ورسېږي نو مسح ادا کېږي. اومه دا ده چې کېدای شي حضور معذور او قرینه دا چې بعض صحابو ته اجازت کړو د پټکو د پاسه مسح وي، صاحب یخني نه وي خیر د پټکي د پاسه. دا زموږ مطلب هم دی که یو انسان معذور چې په سر مسح نشي کولی مباشرتا، زکام والی یا ملک یخي یا یاره د مرض وي، نو بیا مسح علی الامامه کولی شي. نو د دغه احتمالاتو باوجود منګه نسته قرآن نشو پرېښودی، لکه مسلم مولا په حدیث د جوربینو کې ویلو لا نترک ظاهر القرآن بمثل ابي حذیل و شرحبیل، د ابي قیس او دیو د شرحبیل ابن عمر په روایت باندې موږ نسته قرآن نشو پرېښودی. نو ته به په نسته قرآن عمل کې وامسحوا برؤوسکم راغلی،
په خلاف د مسح علی الخفین هغه په تواتر ثابته ده. ځین دا چې آیات کې په خپل د قرات دي وارجلکم او ارجلکم، نو مسح د نست قرآن نه ثابته ده. نو غسل به په حالت د عدم خف کې وي او مسح به په حالت د خف کې، نو نست قرآن په دلالت کوي. په خلاف د مسح علی الامامه نه نست قرآن په دې دلالت کوي. د دې وجه نه احتیاط پدې کې چې مسح علی الراس دی. امام احمد سے مسح علی الامامه خو به شرطونه ورسره دي. اول شرط دا چې پټکی باندې پاودس کې اخی پسر، دویم دا چې پټکی باندې ټول سر نه توي، که ثلث قدرې سرګندي لکه خفینو کې چې ثلث سرګندي مسح پې نه کېږي، نو په سر کې چې ثلث سرګندي به پې مسح نشي کولی. دریم دا چې پټکی باندې په طریقه د اهل حق وي، د هندوانو پټکی بني د اهل حق پټکی په دوه طریقو وي، یا تحنیک وي داسې پټی راته دا دغه چې دا یو داسې راته دا په عربو کې په مراکش کې لیبیا الجزایر کې داسې پټکی وي، دا یو دغه داسې دې ځای نه راته او کې دې ته محنک وي، یا به کم دغه وي رستو زوابه وي. نو که د شمالي اتحاد پټکی وي چې نه زوابه وي نه تحنیک وي، نو دې ته عمائم د اهل ذمه وي، نو په دې به مسح نه کې ځکه دا مشابه د پټکی د چا سره ده. بعض خلک پټکی وي کنه شمالي اتحاد والا نه پکې زوابه وي او نه پکې تحنیک وي، تش پټکی په سر کې دې دې نه کنه شمالي اتحاد والا پټکی هغه په شکل د پټکو د اهل ذمه ده، په هغه باندې کې سلورم به وي مسح بدر ورځ پورې کې مسافر او که یو مقیم نه یو ورځ بکې، یعنی یو ورځ به مسح کې به په سر مسح کې، نو به پټکی کې نه به مسح شروع کې. لکه څنګه چې مسح د خفینو کې سفر کې 3 ورځې دی، قامت کې یو ورځ، نو په پټکی کې هم داسې وي. او چې څنګه په مسح د خفین کې بدرې مېسا نی سرګند کني مسح نه کېږي، دا شان په پټکی کې موي چې 3 مېسا د سر باندې نی سرګند او پټکی باندې په شکل د اهل اسلامو کې نه د اهل کفر کې سکان پټکی وای کړه، نه زوابای نه تحنیک. او بعد خلک داسې د شمالي اتحاد والا پټکی د سر نه راته وای نه زوابای نه تحنیکی، نو دا په طریقه د اهل حق نه اهل حق با کم دغه پریدي رستو. ها بسم الله الرحمن الرحیم وای استاد با قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن صالح بن ابي جعد عن سليم عن ابن عباس وخالته ميمونه قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابه فاكفى الاناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم ادخل يده في الاناء فافاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط او الارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فافاض على راسه 3 ثم افاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح في الباب عن ام سلمة وجابر وابي سعيد وجبير بن مسعد وابي هريرة وابي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثم يغسل فرجه ويتوجه وجوهه للصلاة ثم يشرب شعره واسماره ثم يحسي على رأسه 3 حسيات. قال ابو عيسى هذا صحيح وهذا الذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابة انه يتوجه وجوهه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا ان انغمس الجنوب في الماء ولم يتوضا اجزاه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. بس یو درې خبرو ته خیال لره، یو جنابت څه ته وایي، بل غسل او غسل او غسل کې څه فرق دی؟ یعنی جنابت او غسل دا ټول بیان د لغاتو شو. دویم دا چې فرض په جنابت کې څه دي په نزد د ائمه. او درېیمه طریقه د غسل ده چې 2 حدیثو کې راغلي دي او دواړو کې یو ځای کې اختلاف دی. جنابت ته ځکه جنابت وایي، جنابت بعد ته وایي علا جنوبن،
جنوب جنابت بعد نو جنابت ته ذکر جنابت وی چې دی بعید دی د قرآن شریف د لستونه د جمعات د داخلي دونه د طواف نه شریعت ورته ویلره اوسېګا نو ته حکم د بعد دی د قرآن شریف لستو د تلاوت لستو د منځ کولو د طواف کول فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون قرآن شریف کې دیکھا سورۃ قصص کې دیم غسل او غسل او غسل غسل هغه بوته وي چې پکم غسل کیږي او غسل لمبلو ته وي وینځلو ته پغین ځوان او غسل هغه سیستم وي چې په غسل کې استعماليږي لکه صابون اشخار توره بعض خلق په توره ځان ویني توره د ابوشني او بعض په صابون بعض په ګيلي خيرو ناغي ته غسل وي نو غسل غسل او غسل دا نومبه خبره شو به مدا چې فرض په غسل کې سودي پنځ دائمه او اربعه الکه بعد طالبانو د دې جمعې ورځ ته رشي کنه د خالی پر سبق ورته داسې لکه یخ ټرک چې سړی سٹارټ کوي نیخ کې نه کې امامانو د کېږي نو هغې خو خوراک ډېر کړي تاسو ولې د کېږي پېښور امامان ډېر خوراک کوي نو فرض پنځ د امام ابو حنیفه په غسل کې 3 سيزونه دي مزمزه استنشاق او غسل د ټول بدن د امام شافعي پنځ 2 فرض دي نیت او غسل د ټول بدن د امام مالک سے پنځ 4 فرض دي نیت غسل 3 دش او دلک ته ټول اعضاء مګل نو 3 فرض دي په دې طریقه امام احمد سے پنځ 4 فرض دي نیت مزمزه استنشاق او دلک ته ټول اعضاء دلک معنا مګل مانجنا رګرنا امام ابو حنیفه د 3 فرضو قائل دی مزمزه استنشاق او غسل د ټول بدن امام شافعی د 2 قائل دی نیت او غسل د ټول بدن امام مالک سے د 3 قائل دی نیت او غسل د ټول بدن او دلک د اعضاء دلک معنا مګل یا بدل کوي یا بقاء مقام د دل کوي لکه لوی نهر کې سړی بار بار لام بن بس کافی ده او په دی واله او امام احمد صاحب 4 وای نیت وای مزمزه وای استنشاق وای او غسل د ټول بدن وای نو دغه ترتیب دی په فرائض کې دا د خبره ختم شو درېمه دا چې په غسل کې خو بدن ټول وینځل په د 2 حدیثو کې فرق راغلی لکه یو طالب دوه دي اول حدیث ته میمونی دی دویم حدیث ته عائشه دی اختلاف په یو ځای کې راغلی اختلاف په دې کې چې خپې مخ کې وینځل دي که رستور وینځل دي نو د میمونی بی بی حدیث کې دا دی چې خپې حضور مبارک رستو وینځل او د عائشې بی حدیث نه معلومیږي چې ټول آزاد وضو وینځل به غسل وکړي یعنی خپې وینځلې دي نو څوک حدیث ته میمونی له ترجیح ورکوي ځکه هغه مفصل دی او څوک حدیث ته عائشې له ترجیح ورکوي خپې مخکې وینځه ځکه هغه عالم او احفظه ده او څوک تطبیق بین روایتین کې لکه دم تطبیق اختیار کړی چې وضو هغې ذکر کړی دی نو خپې دې نه پکې که نه په وضو نه تعبیر په اعتبار د اکثر اعضاء کړی دی ذکر بعض روایاتو کې لا غسل رجلیه ذکر دے ثم توضا وضوء للصلاة الا غسل رجلیه او احناف تطبیق دا کوي که په دغه ولاړې په سنگ مرمر او په غټه غټه چې اوبه تیزي نو خپې دې مخکې ووینځي
او کدا ځای کې چې ساس کې ورځي یا کچس مکي نو به د خپې رستو وینځي پوه او دې تطبیق کړه او کله داسې وي چې کله حضور مبارک مخکې خپې وینځلې دي کله رستو څوک دا کوي چې مخکې او داسو کې چې شروع دی په او داسو شي او به اخر کې خپې وینځه چې نهایت تم پازه او دا غوش نو دې حدیثانو ته ګوره ما جاء في الغسل من الجنابه هل كان ان قال سلام كن لا مش فدې فرائض کې اختلاف ته نور په طریقه کې دومره اختلاف نشته ان سالم بن بلجان ان قريب بن عمرو عباس ان خالته ميمونه د خپل ترور میمونی نه بیان کړي قال وضعت للنبي صلی الله علیه وسلم غسلا ما کې خو د عبد غسل عبد غسل ته وي فاغتسل من الجنابه دا فی تفصیلیه ده نو شوره د غسل د جنابت نو دی ورته کتل فاقفل انا بشماله على يمينه بغس لاسه پخیلاس تا وبراوانوله فغسل کفه لا سن مبارک وینځل ثم ادخل يده في الاناء به خیلاس پخی په لوخ کې دنک مخکې پکې نه دنک فافاد على فرجه مخکې اندامونه وینځل دا یاد لري مخکې باندې اندامونه وینځي که مخکې رستو دواړه ثم دلک بيده الحائط او قال نار به ګوتې پس مکه راخ کړي یا په دیوالونو کچو کنه نو په ګوتو باندې بدبوئی لګي محسوسيږي نو که صابون وي خو خپخه او که صابون نه په شګو په خور زه خو چې اوسم استنجا کوم بار چرته نو ګوتې راکا کوم لاندې په شګو په خور نو ګوتې راخ کول سنت دي صفای مراش ارزه صابون خو نه کنه نو په خوا صابونونو نو ګوتې مبارک حضور مبارک پس مکه راخ کړي یا په دیوال ثم مجمد به مجمد او کړه واستن شخص استنشاق وکړه وغسل وجهه وذراعه دی ورته کتل یو اندام مخې وینځل چې ویني فافاد على راسه سراسن به په سر درې دلو بو اچولې ثم افاد على سائر جسده به په باقي بدن بو اچولې ثم تنحى غدنا خواش فغسل رجليه خپې وینځل خپې اخري وینځل نو دې حدیث کې تفصیل له دې وجه ډېر علما دې حدیث له ترجیح ورکړي قال ابو سعد حديثنا سنه في الباب ان مسلم جابر بن ابي سعيد وجبير بن عتبه بن ابي هريره هل سلمنا ابي عمر قال سلام ذكر ذي علم ببيان تزيات عن شعب بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابه حضور چې بغسل د جنابت نکاو نو بدا فغسل بغسل يديه اول به لا سنو وینځل قبل ان يدخلهم الاناء ران د ادخال د لا سنو ندوختا ثم يغسل فرجه به اندامونو وینځل و يتوضا وضوءه للصلاه چاردام به او چاردام د منځو نو ظاهر ادا چې خپې وینځلې دي او میمونین حدیث معلومه چې خپې رستو وینځلې خو بعض روایت د عائشه کې استثناء ده الا غسل رجله ثم يشرب شعره الماء باب ويختنن يستلو سره پرېخو کنه نو سر باندې به بو اچول داسې به کوي چې دنه وختو ته نن اوځي او دنه بشره لمدشي نو يشرب ويدخل او به اسکلی په وختو باندې او به یعنی لمده به ثم يحسي على راسه ثلاث حسيات به درې لپه واچولې په سارا لګي او به استعمالو له حضور ډیرو به استعمالول په تاسو غسل کې د علامه د عدم تفقه ده او چې سو پوي ناغي بلګي استعمالي سودا بنکه حال ابو سعد حدیث سمز وهذا الذي اختار اهل العلم دا اختلاف پکې ذکر نه ټول علما دا اختیار په غسل جنابت کې انه يتوضا وضوء للصلاه اول بچار نام کی ثم يفرغ على راسه ثلاث مرات به په سر درې ځله بو اچي ثم يفيض الماء على سائر جسده به په بقي بدن بو اچي ثم يغسل قدميه ګور قدمونه رست ذکر به قدمونه وینځي ولا عمل ولا هذا عند اهل العلم ټول علما په دې متفق دي وقالوا خدام وینه مسل جنم في الماء کو جنم سړي په وبو کې ورننه و یعنی په دې ترتیب عمل نه کړ مخکې چار دامن کې دواره سین ته ټوپ کړي نهر ته ټوپ کړي او ډوب شو پکې یعنی غپی پکې وای ولم يتوضا او د سینې کړي جدا
اجزاءه دام کافی کیږي دغه هغه بټول زینو تن ورسېده او دس داخل له په غسل کې او دس مستقل کول فرض نه دی وهو قول شافعي واحمد واسحاق شافعي واحمد واسحاق بس ته کوش